أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعول وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن تبن لكم عن شيء منه فنفسا فكلوه هنيئا مريئا. دانی درس کې ان شاء الله العزیز سورۃ النساء پارا نمبر 4 رکوع نمبر 1 آیات نمبر 3 او 4 دو آیاتونو ویلې کېږي. سورۃ النساء کې لږ احکامات دي او مشکل الفاظ پکې دي، نو ان شاء الله کوشش وکړو چې څومره حتی الوصف په ښه طریقه په اسانه وویلی شي، نو کوشش وکړو ځان پې پوه کوئ. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، اوس دې متعلق عائشہ رضی الله تعالی عنها روایت دی صحیح بخاری کې چې نو هغه ذکر کړی دی. مفهوم د هغې دا دی چې دلته نو هغه د یتیمانو وس تذکره کېږي. نو زمانه جاهلیت نه دغه قانون او دستور را روان ولو چې دا غوي څنګه چې برون په درس کې مونږ ته ویلو چې کم کس به جنگ نشو کولای، نو هغه کس له په مال چې نو هغه میراث کې حصہ نه ورکوله، هغه بالک او کجنې بو چواړه بولو خزي بوي. نو دغه شانتي چې نو هغه دوی په دویمه طریقه هربه دا کوله چې کم سړی به وفات شولو او داغه به شاته چې نو هغه څوک پاتې شول زنانه چې نو دا غوی به دس چل وکړو چې دغه خزو سره به نکاح کول هم نه غوښتل، یا به ک نکاح کول نو دا غوی د مال د پاره به کولو، بل چاله به په نکاح نه ورکوله، په خپل به سره چې نو هغه نکاح وکړلو یا به ولدا خپل زوی و غیره سره نکاح وکړو، هغه مال چې نو هغه به په دې طریقې واغستو. نو دغه شانت یو کس دا چل وکړلو، داغه نو هغه د خپل اورېره داغه سر چې نو هغه نکاح وکړو، هغه چې نو زمانه جاهلیت داولو داغه نکاح د خپل زوی و غیره سره وکړو. اوس چې کله دا وکړو نو داغه په حصہ کې یو باغ رسیدلو، نو په زید دې چې دیول مہر هم ورکړی، نو مہر ولم ادا نکړو، د مہر د نه اداګي سره سره داغوی چې کومه حصہ کېدل نو هغه حصہ دې هم واغستل. نو الله جل جلاله دا آیاتونه راولېګل چې دسه مکوئ، بلکې د دوی چې کم حق دی نو دا ول ادا کوئ. یتیم خو نو هغه د دې مستحق دی چې تاسو د سره خصلوک وکئ، تاسو د مال چې نو هغه حفاظت وکئ. وس کچر د تاسو د دې د مال حفاظت نشئ کولای، نو د دې مال کم از کم چې نو هغه مخورئ. نو الله جل جلاله و ان خفتم الا تقسطوا في اليتامى، کېریږي تاسو چې تاسو بچنه د یتیمانو جنکو په حق کې نو انصاف نه کړی، نو الله وی فن کې هو ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، نو دینه ما سیوا نور چې نو هغه څومره خزه تاسو ته حق کاری تاسو ته حلالي چې نو هغه وی دا وی سره نکاح وکړي، کدوی کدری کسلور. نو دې څنګه دا معلومه شوله چې د نکاح کې څومره خزه چې نو هغه په یو وخت کې یو سړی په نکاح کې څومره خزه ساتل شي. نو زمونږ د اهل سنت والجماعت دا عقیده د صحابه او د عقیده د الله پیغمبر د الله چې نو هغه د اجازه ورکړی دی چې سلور پورې یو سړی چې نو په یو وخت کې په یو نکاح کې دی نو په خپل نکاح کې سلور پورې خزه چې نو هغه ساتل شي. سلور نما سیوا چې نو هغه په یو وخت کې د یو سړی په نکاح کې راتلل دا ناجیز او حرام دی، او دغه شانتی په یو وخت کې د دوو خويندو سره چې نو هغه نکاح کول چې د دوانه په د پجنو عقد کې موجود وي، نو دا هم ناجیز او حرام دي. نو الله وایي چې نو هغه تاسو نکاح وکړئ دوی سره. او شی چې نو هغه دلته دا خبره کوي چې د اتلس خزو سره نکاح کول چې نو هغه جایز دي، ځکه هغه چې نو هغه د دې معنی لغوي چې نو هغه لري د مسنه معنی د دوه، نو هغه 2 او 2 4 ثلاثه معنی چې نو هغه د 3 نو 3 او 3 3 اور 3 6 نو 4 اور 6 10 ربع معنی چې نو هغه د سلور او سلور، نو سلور او سلور اته، نو اتل شولې اتلس خزر چې نو هغه سره په یو وخت کې نکاح نه هغه کولای شي.
موږ وایو دا عقیده چې نه د قرآن نه ثابت ده نه د احادیثو نه ثابت ده ځکه د قرآن په تفسیر باندې د ټولو نه ښه نو صحابه پوهېدل د حضرت نو هغه د حسن رضی الله تعالی عنه زوی علی ابن حسن ابن علی رضی الله تعالی عنهما دا هغه نو هغه روایت نقل کړی دی امام بخاری رحمت الله علیه نو هغه نو هغه ذکر کوي وایي چې د مسنا ثلاثه او رباع چرته تاسو دوکه کې وانه چي د مسنا نه مراد دوا د ثلاثه نه مراد چې نو هغه درې د رباع نه مراد چې نو هغه سلور دي نو تاسو په یو وخت کې نو هغه دوا درې سلور پورې چې نو هغه تاسو په نکاح کې ساتلی شي د دینه سیوا چې نو هغه تاسو په نکاح کې نشي ساتلی دغه پورې اجازت شته د دینه ما سیوا چې نو اخوا اجازت نشته وس بعض خلک چې نو هغه د حضور علیه الصلاۃ والسلام هر قول هر فعل چې نو هغه د ټول امت د پاره د نو هغه قابل اتباع دي خو بعض خبرو کې د الله پیغمبر چې نو هغه ځان نه یوازې نه نو حضور علیه الصلاۃ والسلام چې نو هغه د یولس نکاحونه کړي ول اوس د حضور علیه الصلاۃ والسلام یولس نکاحونه داغه دا مقصد نه چې امتی هم دا کوي امتی دغه اجازت نشته قرآن کې د سلور پورې اجازت راغلی دی احادیث مبارکه کې چې نو هغه هم د سلور پورې اجازت راغلی دی یو صحابي چې نو هغه مسلمان شو غیلان بن اسلم رضی الله تعالی عنہ نو کله چې هغه مسلمان شو داغه په نکاح کې پاغه وخت کې اته خزي وي نبی رسول الله والسلام ترانو د الله رسول ما چې نو هغه نکاح وکړلو زما ایمان می راوړل زمانه جاهلیت کې نو هغه په دې څه پابندي ونه چا به څومره خزي ساتل شي نو هغه به نکاح کول زما په نکاح کې نو هغه اته خزري زو سو کم ماته د اسلام حکم سره نبی رسول الله والسلام سلور چې کم استاخوخي هغه دی پاتې کا باقي سلور چې نو هغه پریک د داوی له طلاق ورکا بل صحابي چې نو هغه راللو نو هغه فیروز دلمی رضی الله تعالی عنہ غالبا دا غوښ نه نو هغه کله ایمان راوړو نو هغه ایمان راوړو داغه په نکاح کې پاغه وخت کې لسچ نو هغه به بیانې رالو د الله پیغمبر مال چې نو هغه حکم سره نبی رسول الله والسلام سلور د ځان له خپل منشا مطابق پرېږده باقي شپږ چې نو هغه له طلاق ورک دی لري کا بل صحابي چې نو هغه رالو مشکات کې نو هغه روایت دی وی چې نو هغه حضور علیه الصلاۃ والسلام کله چې ایمان راوړو الله پیغمبر ته د الله رسول ما ایمان راوړو زما په نکاح کې چې نو هغه 15 خزینی نبی رسول الله والسلام یو د لری کا وسلور چې نو هغه پرېږده نو د دین احادیث نوم نه معلومیږي قرآن نم دا معلومیږي چې سلور پورې خزې چې نو هغه په یو وخت کې په نکاح ساتل شي وس حضور علیه الصلاۃ والسلام چې نو هغه تعدد ازواج ولو نبی رسول الله والسلام چې نو هغه نه جنو یولس نکاحونه کړي ولو حضور علیه الصلاۃ والسلام چې نو هغه یولس به بیان په نکاح سره وي سلور د الله د پیغمبر چې نو هغه کنایز وینځ چې نو هغه وي وس مستشرقین چې نو هغه څومره غیر دي نو دا غوي دلته یو اعتراض کوي د الله په پیغمبر باندې الیاذ بالله چې د الله پیغمبر چې نو هغه نفسانی خواهش ته چې نو هغه دا کړی دی تحفة المنعم شرع مسلم دغه شانچنه نو هغه معرف القرآن فتح ملهم د نورو کتابونو د ټولو دغه مختلف جوابات چې نو هغه ورکړي دي نو باغې کې د ټولو نه وړمبنۍ خبره خدا ده چې حضور علیه الصلاۃ والسلام چې کم نکاحونه کړي دي نو دایچ نه نو هغه نفسانی خواهش د پاره نه لري کړي دا صرف او صرف د دې تهمت دی بس د دې تهمت نه ما سوا د دې سره اس حقیقت پدې نشته ځکه د الله د پیغمبر د ځواني عمر 25 سال ته چې کله د الله پیغمبر ورسېدلو نو د 25 سال په عمر کې د الله پیغمبر چې کم نکاح کړي دی نو هغه کونډه اما خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها په دغه وخت کې د دې عمر چې نو هغه 40 سال ولو اوس د 25 سال ځوان چې نو هغه د 40 سال د بډای سره چې نو هغه واده وکړو بیا د الله پیغمبر چې نو هغه سره واده کو نو د دینه مخکې د اما خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها چې نو هغه دوه ودونه شي ول دواړه پیری چې نو هغه خاوند مړ شلو نو حالن کې دینه مخکې د هغه دوه ودونه شي ول بیا لس کاله پورې د الله پیغمبر د 50 سال د عمر پورې د قیوی بیبي سره چې نو هغه ژوند تیر کړی دی بیا د دغه نه ورستو نبی رسول الله والسلام چې نو هغه چې کله وفات شوه نو بیا د اما سودا بنت زمعه رضی الله تعالی عنها سره چې نو هغه نکاح وکړلو نو سودا بنت زمعه رضی الله تعالی عنها سره چې کله نکاح وکړو نو دا هم کونډه په هغه وخت کې نو هغه د حضور علیه الصلاۃ والسلام عمر مبارک چې نو هغه 50 سال ولو صد پاسه 3 کال پورې چې نو هغه سره داوا
بیا د دغه نه اورست د الله پیغمبر اما عائشه رضی الله تعالی عنها سره چې نو هغه نکاح وکړلو بیا د دغه نه اورست چې نو هغه په 54 هجری کې او دغه شانتی چې نو هغه د 54 سال په عمر کې او 58 سال په عمر کې باقی چې د نور څومره نکاحونه شوي دي دا په دغه دورانیه کې شوي دي اوس د الله د پیغمبر چې نو هغه دغه ودونه نو د الله د پیغمبر چې نو په یولس بیانو کې سیوا د یوې بیبینه چې هغه اما عائشه رضی الله تعالی عنها د چې دا چې نو هغه باقی روا واده شي نه و او باقی د دین یولس بیان چې نو هغه د یولس واړو بخ کې ودونه شي چا یو پیر واده شي او چا دو پیر چې نو هغه واده شي ول هغه خوش قسمتي و د حضور علیه الصلاۃ والسلام په حرم کې چې نو هغه راللی بیا د الله پیغمبر چې نو هغه دغه باندې وګوري دویمو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې د دوی سره کم نکاح کولو نو د الله د پیغمبر څنګه چې نو بهر ځوان ولو بهر د الله د پیغمبر سنت طریقې اتباع نو د کور ځوان هم ولو نو د کور د تعلیماتو د پاره د کور د ځوان د پاره چې نو امت ته بسنګ مسله ملاوي دره دی بسنګ پویدل نو داغه د وی یا د دو یا د دریو بیانو په بس کې نول زکه دا تر د قیامت پورې د حضور علیه الصلوۃ والسلام د کور د ځوان چې نو هغه حالت ذکر کول نو د دغه حالات د پاره الله پیغمبر چې نو ګڼ ودونه وکړلو اخرانی عمر کې چې نو هغه وکړل 50 سال نه عمر اخواشیو دا غنه ورست وکړل نو د دې غرض رب داولو چې د کور چې څومره دنه چې نو هغه سنت طریقې دي سوره معاملات دي چې دا امت ته پاسانه ورسي نو پای کې تاسو ګورئ اما عائشه رضی الله تعالی عنها نصرف صد پاسه 2000 احادیث چې نو هغه کتابونه نقل کړي دي بیا راغي فتاوی څومره دي اما چې نو ام سلمہ رضی الله تعالی عنها نه صد پاسه 300 چې نو هغه احادیث مبارکه چې نو هغه نقل دي وز د دغه چې نو هغه فتاوی ثابت یو کتاب چې نو هغه د ام سلمہ رضی الله تعالی عنها د فتوا ولو بیا د حضور علیه الصلوۃ والسلام نه اورست چې نو هغه امت ته څومره احادیث څومره چې نو کور د سی بیا بلې بي نو یو غرض د الله د پیغمبر داو دویم غرض د الله د پیغمبر چې نو هغه دا ولو چې اطراف هر طرف نه د کفارو چې نو هغه ظلم او مصايب ولو نو حضور علیه الصلوۃ والسلام په مختلف خاندانونو کې چې نو هغه ودونه وکړلو نو د هغه د وجه نه دا وشول چې د هغه کافرانو سره چې نو هغه رشتہ داری رااله نو کله چې رشتہ داری رااله نو پاغه سره دا غوي همدردی چې نو هغه پیدا شو نو دا غوي بچ مسلمانان ته مخ کې بیا کم آزاد تکلیف رسول نو په هغه تکالیف کې کمی رالو لکه مثال په تور کې ضرورت یو واقع و کله چې نو هغه حضور علیه الصلوۃ والسلام مسلمانانو ته حکم وکړ تاسو هجرت وکړئ چې نو حبشه ته نو چې کله حبشه ته هجرت وشولو نو په دغه وخت کې چې نو امهات المؤمنین نه چې نو حضرت ام حبیبه رضی الله تعالی عنها د خپل خاون سره یو ځای چې نو هجرت وکړلو دی لاړل چې نو هغه حبشه ته کله چې حبشه ته لاړلو نو په حبشه کې چې نو هغه وس د ام حبیبه رضی الله تعالی عنها د دې خاون چې نو هغه نصرانی شولو مرتد شولو ارتداد نه اورستو هغه په حالت د ارتداد کې چې نو هغه د دنیا نه لاړلو کله چې د دنیا نه لاړو وس ام حبیبه رضی الله تعالی عنها د حضرت ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ چې نو هغه لور ده او د دغه ټیمه پورې ابو سفیان چې نو بیا بدر واقع وشول نو هغه د مسلمانانو چې نو هغه په بخکونی پسې لګیدل اوس چې کله دغه مسلمانان ته دومره تکالیف او د هر سره سوالو نبی رسول الله والسلام چې نو هغه د نجاشی بادشاہ په ذریعہ باندې ام حبیبه ته چې نو هغه د نکاح پیغام ولېګلو حضرت ام حبیبه رضی الله تعالی عنها چې نو هغه نکاح پیغام قبول کړلو اوس چې کله هغه قبول کړلو بیا د قبولولو نه اورستو حضرت نجاشی چې نو هغه رضی الله تعالی عنہ داغه بیا د حضور علیه الصلوۃ والسلام چې نو هغه مہر سلور زره درهم چې نو هغه مقرر کوم چې دا د امهات المؤمنین کې د ټولو نزيات مہر چې نو هغه ام حبیبه دی دا وجه چې د نو هغه نجاشی بادشاہ د خپل بادشاہت مطابق چې نو مقرر کړو خپل طرف ور کړو نو چې کله وسره چې نو حضور علیه الصلوۃ والسلام د نکاح وکړو ابو سفیان په حالت د کفر کې ولو هغه په هغه وخت کې چې نو هغه دا قول وی یقینا د داسې ځوان دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بارک وی یقینا د داسې ځوان دی چې د سر سوخ کته کول نشي زو سره دومره په دشمنی باندې لګي داغه زما د لور سره چې نو هغه نکاح وکړلو یعنی زما سره همیشه د پارخ کده کړو
زه به ورته وسنګم او هم دغه وجه ده چې بیا د هغه د ایمان سبب جوړ شولو الله رب العزت ورته ایمان هم نصیب کو. نو دویمه وجه چې دی نو هغه دا وه. درېیمه وجه نو هغه مونږ ووایو چې د دې سره چې نو هغه تعلیم امت ته چې نو هغه تعلیم ورکولو. نو د دې په وجه باندې د الله د پیغمبر چې نو هغه دغه ودونه هغه سوال امتی ته د څلورو نه ما سوا چې نو هغه اجازت نشته. نو ځکه الله وایي فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. اوس که تاسو د دوو دریو څلورو په منځ کې بیا انصاف نشئ کولی نو بیا الله تعدلو چې تاسو به انصاف ونه کوئ عدل به ونه کوئ فواحدة نو بیا یوه ښځه هم کافي ده. او که چېرته د دغې یوې ښځې سره هم انصاف نشئ کولی نو بیا الله وایي او ما ملکت ایمانکم یا گزاره کوئی په هغې باندې چې ستاسو ښی لاسونه د هغې مالکان دي یعنې وینځئ. نو وینځې اوس نن سبا د هغې تصور د سره شتی نه ځکه هغه چې نو د وینځ راځي ته برکت د جهاد نه او جهاد چې نو هغه خو اوس دلته داسې حال نه. نو چې کله به جهاد کېدو نو جهاد کې به کافر چې نو هغوی ملکونه فتح شول د هغوی به چې کم سړي ول هغه به غلامان جوړ کړی شول کمی به چې ښځې نو هغه به وینځې جوړې شولې. بیا د دغې وینځو سره چې نو هغه به د چې نو صحبت دا ټول جایز و خو په دوو شرطو سره. شرط نمبر 1 چې دغه وینځه به اهل کتابو سره تعلق ساتي. شرط نمبر 2 یا به دغه وینځه مسلمان نو الله سره بیا تعلق ساتل شي. که دا دواړه نه نو بیا صرف عام خدمت دی اخیستلی شي خو نور تعلق سره نشي ساتلی. الله وایي ذلک ادنی الله تعولو دا نږدې د دې ته چې تاسو ظلم چې دی نو هغه ونه کوئ. وآتوا النساء صدقاتهن نهله بیا الله وایي تاسو نو هغه ورکړئ ښځو ته د هغوی چې نو مهرونه نهله په خوشحالۍ سره. یعنې تاسو د ښځو مهر چې نو هغه مه خورئ. دوی چې نو هغه کم مهر دی نو د ښځې له مهر چې نو هغه ورکول دی. آتوا النساء صدقاتهن نو وایي د دې وجه دا وه چې د عربو کې په وخت کې زمانه جاهلیت کې دا دستور و چې چا به چاله خور لور چې نو هغه په نکاح ورکړله نو د هغې خاوند نه به وله مهر واغستو ځان نه به یې اغستو. نو الله وی تاسو د دوی مہر ورکړي. دویمه چې نو هغه دا و چې په زمانه جاهلیت کې نکاح بچا وکړلو مہر به آس برای نام کولو خو ورکولو بینه. او که خیال مکړه دغه رواج اوس په مونږ کې موجود دی. مونږ د شوشا د پاره د دکلاوي د پاره چې نو هغه مہر ډیر لیکو خو بیا ورسته ورکو نه. حالان کې مہر ورکول دا چې نو فرض دی. په ورځ د قیامت چې نو الله پاک به د دې تپوس کې کچا نه ورکړي هغه ګناهګار دی. ګوره نو الله وی آتوا النساء صدقاتهن ورکه تاسو د ښځو ته د هغوی چې نو هغه مهرونه نهله په خوشحالۍ سره. نو خوشحالۍ لفظ الله پاک د دې دپاره وی هسې نه چې ته به دوړه دباو وکړې او د هغې ته مهر ورکې نه نو چې کله نور کې هغوی هسې هم راته نه میلاویږي نو چې نه یې میلاویږي جو معافي که نور څه نه لږ ښه خو به راته ګوري که نه. الله وی داسې چې نو هغه جایز نه دی. ځکه حدیث مبارکه کې راځي الله پیغمبر فرمایي لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسه د یو مسلمان مال چې نو هغه خوراک جایز نه دی مګر د هغه د زړه په خوشحالۍ سره. نو که د زړه په خوشحالۍ تا ته معاف کړلو جو فبها او که د زړه په خوشحالۍ سره د ته نه معاف کړی نو بیا د هغوی مهر چې نو نشي خوړی. نو ځکه الله وی نهله دا به وله په خوشحالۍ سره ورکړي. اس نه چې مهر دی وله ورکړلو بیا ورسره ورانه وکړي چې زمانه دې ټولې پیسې واغستې او ټول مار دې واغستو نو اوس ماته سئ نه دا خو د هغې حق ولو. که معافي نه دی کې په خوشحالۍ بیا ځان له خبره ده. الله وی فإن تبن لكم عن شيء منه که هغه معاف کړي تاسو ته چې نو څه شی د دغې مهر نه نفسا په خپله خوښه په خپله رضا باندې فکلوه الله وی نو خورئ بیا هغه هنیئا په شوق سره مریئا او بے نقصانه بے ضرره. یعنی په دې کې بیا څه نقصان څه حرج چې نو هغه نشتی. البته دې ځکه مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه چې نو هغه لیکلي وایي دا به ال چې نو هغه هنیئا مریئا وي چې کله ته دغه شیز راواخلې چې څومره مهر کېږي دغه مهر یا د دغې مهر قیمت راوالې ته یې وله په لاس کې ورکړې چې دا ستا حق دی تا ته در ورسېدو اوس دا خپله مرضي ده اله به کېږي. وایي که داسې نه او آس ورته ووایي چې زه دله مار در کوم او بخې که نه او هغه ورته وایي چې اوس چې ما بخلی دی راکې خو هسې هم نه وایي دا بیا چې نو حرام دی. او دغه شانتې مثال چې دی نو هغه وایي د خور لور چې دی نو هغه د میراث دی. بعضې خلک خیال مو کړی هغه برای نام وایي چې ما ته چې نو هغه یې میراث معاف کړی دی. نو برای نام نه تو به د هغې ته حق چې دی نو هغه ادا کې ور به وله کې دا ستا حق دی دا چې نو هغه ستا حصه دا واخله بیا د هغې نه وروسته چې نو هغه که واپس یې کړو د هغې چې صحیح د زه نه ما بخلی دی نو وایي بیا به جایز وي او که داسې نه نو بیا به جایز نه. نو ځکه الله وایي نو هغه فإن تبن لکم که معاف کې تاسو ته هغه ان شیء څه شی منه د دغې مهر نه نفسا
د زړه په خوشحالۍ سره فکلوه نخری دغه بیا هنیئا په شوق سره مزیدار لذیدار مریئن بے نقصانه شاته په دې پسې ثوابال نشته په ورځ د آخرت باندې چې نو په دې بیا څه پکړ نشتی الله دې موږ ته صحیح پوهه نصیب کړي وَإِنْ خِفْتُمْ او کچر تاسو یریږئ الله تقسطو چې انصاف به ونه کړئ فی الیتامى د یتیمانانو جنکو په باره کې فانکحوا نو بیا نکاح کوئ ما هغه طاب لکم چې حلال وي ستاسو دپاره ما طاب لکم هغه چې خوښي وي ستاسو من النساء د ښځو نه مثنی دوه وثلاثه او درې ورباع او څلور فإن خفتم بیا کچرې تاسو یریږئ الله تعدلو چې انصاف به ونه کوي فواحدة نو یوې ښځې سره نکاح کوي او ما ملکت ایمانکم او یا گزاره کوي په هغه باندې چې مالکان د ستاسو ښی لاسونه د گزارې معنی چې نو بریکټ د دا سره موږ د پوهې دپاره وي ذلک ادنا الله تعالی دا نږدې د دې ته چې تاسو به ظلم ونه کوي وآتوا النساء او ورکوي ښځو ته صدقاتهن مهرونه د هغوی نهله په خوشحالۍ سره فإن طبن لکم بیا که چېرې هغه معاف کړي تاسو ته ان شیء سشی منه د دغه مهر نه نفسا پزړه په خوشحالۍ په خپله خوښه سره فکلوه نخری هغه هنیئا په شوق سره مریئا بې نقصانه وَإِنْ خِفْتُمْ کَیریږئ تاسو الله تقسطو چې انصاف به ونه کوئ تاسو فی الیتامى د یتیمانانو جنکو په حق کې فانکحوا نو بیا نکاح کوئ ما هغه طاب لکم چې خوښې وي ستاسو من النساء له ښځو نه مثنی دوه وثلاثه او درې ورباع او څلور فإن خفتم بیا که چېرې تاسو یریږئ الله تعدلو چې تاسو به انصاف ونه کوئ نو فواحدة نو یوه ښځه او ما ملکت یا هغه چې مالکان مې پرې ایمانکم ستاسو ښی لاسونه ذلک دا ادنا نږدې ده الله تعالی چې تاسو ظلم ونه کوي وآتوا النساء او ورکوي ښځو ته صدقاتهن د هغوی مهرونه نهله په خوشحالۍ سره فإن طبن لکم بیا که چېرې معاف کړي تاسو ته ان شیء څه شیز منه د دغې مهر نه نفسا په خپله خوښه فکلوه نو خورئ هغه هنیئا په شوق سره مریئا بې نقصانه